بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ګلمنان دی. پړچونکني سره تعلق لرم. دا کومه بیماری د کرونا وایرس دا تاسو ته پته لرئ چې پاکستان کې نه تقریبا 200 ملکونو کې دی کنه، او د دې علاج څه کومه ده چې هر سړی ودا کوشش کوي چې ایسولیشن اختیار کړي، کورونو کې بغیر ضرورت نه کورونو نه وځي، او انداسې نور څه کوم اجتماعګانې وي یا څه وي هغه نه ځان وساتي. مثال چا سره چې میلاو شوې ستړي مست وکړي نه فوراً کوشش به دا وکړي ستړي مست نه پاس ته څغار وسخات کې نه ته لاسونه ووینځي چې کوم د په صابون سره 20-25 سکند 30 سکند او هغه نه باید ته سینیټایزر استعمال دی. علاج هم ایسولیشن او احتیاط او سینیټایزر استعمال دا د دې هغه دی. او چاته چې بیماری لګېدل د الله تعالی د هغوی ته شفا ورکړي. او د مو عوام ته دا اپیل دی چې دا مه یې چې دا څه د بیماري نشته، بیماري شته دی، بلکې د مو ځنه انپړ خلک دا یې چې دا د پیسو دپاره چل دی، د پاکستان په لکه شي دپاره چل دی. نه دا شی نشته، دا شی شته دی، هر ځای کې دی، هر ضلع کې دی، ټول پاکستان کې دی، ټول ملکونو کې دی. صرف 2-3 ملکونه بشته نو ټول ملکونو کې دی. نو مو عوام ته دا اپیل کوو چې دا احتیاط کوي. احتیاط ډېر ضروري دی، بغیر ضرورت نه د کور نه مه وځي. کوشش هم دا کوي څوک بوډاګان وي، کوم 60 سال هغه وي یا ماشومان وي، هغه واسه پورې څکون د جمعه تام اچي پر کور کې د څکون د هغه کوي، د لمونځ کوي، عبادت کوي، تراویح د کور کې کوي. نو خدای به مو محفوظ وساتي کنه. محفوظ ساتل ولا الله ده، خو احتیاط څکون د الله تعالی انسان ته دماغ ورکړی دی، دا د احتیاط وکړي نه الله تعالی به مو سره مدد کوي. کوم ډاکټران دي یا پیرامیډیکس دي چې هغوی ته سهولت هم نشته، خو بیا شپې ورځې هغوی لګیا دي د انسان همدردۍ دپاره چې خپل کوشش کوي چې د مخلوق خلق د دې هغه نه بچ وساتي که نه. نو موږ دوی ته خراج تقسیم پیش کوو. څومره ډاکټران دي یا پیرامیډیکس دي، الله د هغوی ته اجر د دې ورکړي او خدای دې محفوظ وساتي. ټول مسلمان د خدای محفوظ وساتي دی. نور به دا دعا کوو چې الله تعالی د مو ملک نه ورکړي، ټول مسلمان نه دی ورکړي، ټول عالم اسلام او ټول څوک د دنیا د دا شی ورکړي.